اصواتن کانی ته ویل کیږي ورکوټي الاحجار الصغار الحجاره الصغار واړه واړه کانو ته ویل کیږي لکه دا کرش نه کرش یو کرش یې دین ورکوټه شانی به کوم راځي دا سيزونه دي دا حصل مسجد دا چپس چې کوم دي دا واړه واړه کانی په جمعات کې چول په جمعات د جمعات په ورکوټو کانو کې دا باب دی د سمانه دا اصل د سیوا چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه چاته پوس کړی دی ابو الولید چې په دې جمعات کې دا کان د سپراته دي که تاسو خیال په دې بازي د پمپونو کې تاسو وګورئ یا په دې اوټلو کې دا کرشه چولې دا سې کانی با دا په حرم شریف کې هم پراته او دا په مسجد نبوي کې هم پراته او دا ډېر لري وخت پورې ابو الولید د حضرت عبد الله ابن عمر ته پوسو چې دا کانی په جمعات کې څه کې د دې څه خصوصیت ده وی عبد الله ابن عمر له جواب ورکو چې اصل د سیوا چې وشپه باران وشو او چې باران وشو نو د ازمکه سم لمدوا او د وبد سي ولاړ وي په دې کې نه سجده کېدله په دې کې نه ناس ته ولاړ کېدله نو بس ملګرو د سکارو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عدم موجود دی کې نبی له سلام لا کور نو خبر د ملګرو د بهر نکانی په خپل لمنو کې راواغستل او راوړل په دې جمعات کې واچول او دا ټول صحنه د کانو نډکو نبی له صلوات والسلام چې راغی خټه مټه نوي ول ما احسن هذا سمره خپل عمل دی نو په جمعات کې کانی یا چول جایز دي او دا هغه ورځ وي دا هغه وختو چې کله په جمعات کې خټه مټه وي او جمعاتونو د خاورو اوس په جمعاتونو کې د کمرو اچولو فائدہ ځکه نشته چې نن سبا دا غي ښه صورت داده باغې کې خلک ټایل لګي باغې کې ماربل لګي دا ټپ ټایل پکې لګي سو وخت به خلکو دا پرشونه کولیا دا خخته به لګوله اوس خو جمعاتونو کې خخ سيزونه رالل نو مخکې هغه ورکوټ کانه اوس به دا غټ غټ کمر شي دا روخام او څنګه مرمر شو او دا ماربل او څنګه مرمر لګول په دې کې دا ټول کانه لګول په جمعات کې دا ثواب کار دی سړی خپل پیسې په جمعات کې ماربل لور کوي سړی خپل پیسې ورکوي چې زه جمعات کې د کانه کارو کوم دا مستقل عبادت نبی له صلوات والسلام ویلي ما احسن هذا دا ډېر خوندور عبادت دی او دا ډېر عمر پورې د ډېر عمر پر تقریبا د وسوسه پورې د تاسو چیرته نن یو 40-50 کال مخکینه ویډیوز د حرم چیرته وینئ او پاکي ټیک ټاک د اوخانو پورې په دې کې شته بلکې زمونږ د کم مشران د نیکونو دور نه بلکې د پلاران دور کم خلک چې حرمین ته تلل به نو الته کې باقاعده به خلکو د اوخان به د مطاف کې تاویدل او په دې مطاف کې د کانی باقاعده درس موجود دي خو وروسته بیا د عربو حکومتونو هغه ختم کړل او د هغې وجه وی دا وه چې په دې کې ګندګیانې جمع کېدل ځکه خلک ماشومان هم وړي که نه د پیمپر دا رواج اوس راغی چې پیمپر خلک ماشوم ته واچي ماشوم دی هغه په مطاف کې د امتیاز یې وکړلی و دې زنانه بورانې دا کو چې دا کاڼي ماڼي به راواغېستل ایسته به امتیاز یې پټې کړلې نو هغه منتظمین ویل چې دا شی خو رانیږي موږ ته مطاف دی نو په دې باندې بیا پابندي ولګېدله او اوس مستقل تر باندې ښکلي مزېداره ټایل لګېدلی دی او حرم کې خو دوړه نه وي سړی چې په ځمکه کښېني دوړه په هغې کښېني نو کاڼه به کې څه کوي نو دا حصل مسجد